ذالک القلم، ذالک د ډېر لرې لپاره ذالک، او د درمیانه لپاره ذاک، او د نږدې لپاره هذا. نو هذا ذاک ذالک. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو میر سبق نمبر 26 دی. په نن درس کې به انشاءالله مونږ د اسم غیر متمکن دویم قسم وایو، اسماء اشارات. د دې نه مخکې درس کې مونږ د اسم غیر متمکن اولنی قسم ویلو مضمرات. مضمرات معنا د ضمیرونه بیا ویلو، د ضمیرونو بیا 5 قسمونه ویلو. یو ته وایي ضمیر مرفوع متصل، چې دا همیشه د فعل سره متصل وي، دا فعل به یا معروف وي یا مجهول وي. او دویم ته وایي ضمیر مرفوع منفصل، چې هغه به ځان لوي، جدا به وي، فعل سره به نه وي، هغه په ترکیب کې مبتدا وغیره جوړیږي. او دویم نمبر قسم دی ضمیر منصوب. نو دا ضمیر منصوب چې دی دا بیا 2 قسمه دی. یا به ضمیر منصوب متصل وي، نو دا د فعل سره متصل وي، او د دغه سره متصل وي، دا د حرف سره، حروف مشبع بالفعل سره، لکه اننا، اننی، اننا وغیره، انکا، انکما، انکم. او د فعل سره چې لکه ضربکا، ضربکما، ضربکم، یا ضربنی، ضربنا، دا د فعل سره متصل دي. او دا منفصل هم راځي، لکه ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم وغیره. نو دې ته ضمیر منصوب متصل او منفصل وي. او 5م نمبر دی ضمیر مجرور متصل. نو دا مجرور متصل چې یا به دا حرف جر سره متصل وي، یا به دا مضاف الیه وي. ټیک شو، دې نه مخکې به مضاف وي، نو اسم سره به متصل وي، یا به اسم سره متصل وي، لکه کتابک، کتابکما، یا کتابی، کتابنا وغیره. او یا به وي لی، لنا، لکه، لکما، لکم وغیره. نو دې ته ضمیر مجرور متصل وي، متصل، د دې منفصل نه وي. 3 قسمه وي، یا به مرفوع وي، یا به منصوب وي، یا به مجرور وي. نو دا مرفوع چې دی دا به یا متصل وي یا به منفصل وي. دغه شان منصوب به یا متصل وي یا به منفصل وي. او دا مجرور چې دی دا به صرف متصل وي، دا منفصل نشي راتلی. نو د اسم غیر متمکن اولنی قسم موږ مضمرات ویلو. دا اسم غیر متمکن هم مبني دي. مبني 2 قسمه وي. موږ تاسو ته مخکې ویلو یاره چې موږ اسم وایو، او د اسم د اعراب لحاظ سره 2 قسمه، یا به دا مبني وي یا به معرب وي. نو معرب هم بیا قسمونه وي، بیا وي چې یاره معرب صرف 2 قسمه اسمونه لري. یو داسې اسم چې هغه په ترکیب کې موجود وي، نو دغه اسم معرب وي، یعنی عامل ته مخکې وي، نو دا اسم معرب وي. او هغه عامل د اعراب یعنی اعراب بدلی، نو دغه اسم ته معرب وي. او یو د فعل مضارع هغه صيغه چې هغه د نون جمع مؤنث نه خالی وي او د نون تاکید نه خالی وي. نو دغه 2 قسمه سیزونه چې یو فعل مضارع او یو داسې اسم چې هغه دغه په ترکیب کې عامل موجود وي. نو دا 2 سیزونه معرب دي. نور د دې نه قسم علاوه چې دي هغه مبني دي. نو مبني بیا 2 قسمه دي، یا به مبني الاصل وي او یا به اسم غیر متمکن وي. نو دا اسم غیر متمکن هم مبني دي او مبني الاصل صرف 3 دي. اول چې دی فعل ماضي چې څومره صيغې دي، که هغه د معروف دی او که د مجهول دی، هغه مبني دي. او دویم نمبر د امر حاضر 6 صيغې دي، هغه مبني دي، مبني الاصل. او دریم نمبر چې دی تمام حروف، څومره حروف چې دي، که هغه حروف جاره دي، که حروف مشبع بالفعل دي، که حروف ناصبه دي، که حروف جازمه وغیره، څومره چې دي، نو دغه ټول مبني الاصل دي. او بیا دویم نمبر د مبني دویم قسم چې دی که نه، هغې ته مبني الاصل نه وایي، یا دویم قسم ته هغه ته وایي یاره دا د مبني الاصل مشابه دي، مشابهت ورسره کوي، یعنی هغې په شان ملتا جلتا دي. نو هغې ته اسم غیر متمکن وایي. اسم غیر متمکن 8 قسمونه دي، او دا 8 وانه قسمونه مبني دي. ټیک شوه. نو اول نمبر قسم پکې موږ مضمرات ویلو، ضمیرونه. او دویم نمبر قسم اوس موږ وایو اسماء اشارات. اسماء اشارات دا دویم نمبر قسم دی. دویم نمبر د مبني د اسم غیر متمکن دویم قسم دی. ټیک شوه. نو دلته کې وایي دوم معنا ده دویم قسم د اسم غیر متمکن دویم قسم. دوم معنا ده د اسم غیر متمکن دویم قسم. اسماء اشارات دي. د اشارې دپاره چې کوم اسماء استعمالیږي هغې ته اسماء اشارات وایي. چون معنا ده لکه ذا، ذانی، وذینی، وتا، وتی، وته، وذه، وذهی، وته، وتانی، وتینی، واولائی بمد، واولا بقصر. یعنی اولائی مد سره او اولائی قصر سره. قصر معنا چې مد پکې نه وي. ټیک شوه. نو د ده اوس مونږه دلته کې اسماء اشارات استعمال کړي دي. اسماء اشارات سره بیا دا ذا معنا ده دا یو سړی.
نو د سره د تنبیه دپاره بیا دا ها ولګي ها ورسره ولګي نو دا بیا موږ وایو هذا خو دا الف ته بیا نه ویلی کېږي د دې الف په ځای باندې دا زبر چې دی که نه دا کړه زبر شي نو دا بیا داسې ویلی کېږي هذا دا یو مذکر نو که دا مذکر انسان وي او که څیزونه وي ټیک شو که انسانان وي او که څیزونه وي نو هغه ته معنی ده هذا معنی ده دا خو چې نږدې وي در سره خوا کې در سره نو د ذا معنی ده دا او ځاني معنی ده دا دوه او زینی معنی ده دا دوه نو دا ځاني چې ده د حالت رفعی کې وي د دې معنی ده دا دوه او زینی معنی ده د حالت نسبی او جری کې وي نو د دې معنی ده دا دوه نو د ذا او زین دوه معنی ده یو ده معنی ده دا دوه چې نږدې وي در سره ټیک شو دا فرض کما سره دا دوه قلمان دي دا دوه قلمان دي را سره نو دا زما سره دلته نږدې دي زه وایم هذانی یا وایم هذین او که یو وي زه وایم هذا نو دا قلم یو سیز دی دا مذکر دی کنه اوس زه وایم زه یو کس یم او دلته یعنی دویم کس یم نو زه وایم هذا معنی ده دا نو دا ذا چې دی ته اسم اشاره وای اسم اشاره او کوم سیس ته چې اشاره کیږي هغه ته مشار الیه وای کوم سیس ته چې اشاره کیږي هغه ته مشار الیه وي زه وایم ذا نو دا ذا اسم اشاره ده زه اشاره کوم په ګوته باندې ٹھیک شو یا په لاس سره اشاره کوم داسې په لاس سره نو دا ها چې دی که نه ذا نو دا ذا ته اسم اشاره وای او دې قلم ته اشاره کومه که نه نو دې قلم ته مشار الیه وای هذا القلم ٹھیک شو یا زم هذا الجدار دا دیوال ٹھیک شو نو هذا دا اسم اشاره ده او د نږدې سیز دپاره چې یو مذکر وي او هذانی او یا هذین دې سره د تنبیه دپاره د ها استعمالیږي د خبردارۍ دپاره ها استعمالیږي ښه نو د ها بیا د دې الف سره نه لیکلی لکه په ویلو کې داسې ویله کېږي ته به یې چېرې د سره الف لیکلی شوی دی خو بیا په لیکلو کې ورسره الف نه لیکو بلکې کړه زبر پې لیکو د الف په ځای باندې زبر چې دی دا مونږ کړه زبر کو نو هذا معنی ده دا یو مذکر هذانی معنی ده دا دوه مذکر او هذین معنی ده دا دوه مذکر او د تی معنی ده د تا معنی ده دا یو مؤنث تی معنی ده یو مؤنث ته معنی ده یو مؤنث زه معنی ده یو مؤنث زهی معنی ده یو مؤنث تهی معنی ده یو مؤنث نو ګورئ د دې تا نه واخله تا نه تر د دې تهی پورې د دې معنی ده دا یوه مؤنثه نو کاغه انسانانو کې وي جاندارو کې او که بې جانه شیزونو کې وي ټیک شوه نو ګورئ تا تی ته زه زهی تهی دا دې ځای پورې تهی پورې د دې معنی ده دا یوه مؤنثه لکه داسې تا هندون ټیک شوه تا هندون معنی ده دا د تا معنی ده دا یوه هندون هند یوه ښځه ده تا هندون دا یوه ښځه ده او یا داسې هم لیکلی شي تی هندون د دې تی هندون معنی ده دا یوه ښځه ده او ته هندون هم ویلی شي ته هندون معنی هم ده دا یوه ښځه زه هندون معنی هم ده دا یوه ښځه او زهی معنی هم ده دا یوه ښځه زهی هندون معنی هم ده دا یوه هنده ٹھیک شوه تا هندون معنی دا یوه هنده ښځه ده او تی معنی هم ده تی هندون معنی هم ده دا یوه ښځه هنده ده ته هندون معنی هم ده دا یوه ښځه هنده ده زه هندون معنی ده دا یوه ښځه هنده ده او زهی هندون معنی هم ده دا یوه ښځه هنده ده ٹھیک شوه او تانی معنی ده دا دوه ښځې دا دوه مؤنثې تانی معنی ده حالت رفعی کې چې دوه مؤنثو ته اشاره کوي نو تانی به وي او که حالت نسبی او جری کې ورته اشاره کوي نو تینی به وي تینی ټیک شوه تانی معنی ده دا دوه مؤنثې او تینی معنی ده دا دوه مؤنثې او اولائی بمد مد سره یعنی مد چې اوږدی راکاږي نو اولائی معنی ده دا دوه سړي نه دا درې یا زیات سړي او دا ښځې لپاره هم راځي دا درې یا زیاتې ښځې ٹھیک شوه نو اولائی د دوو نه زیاتو سړو دپاره هم راځي او زیاتو ښځو دپاره هم راځي اولائی معنی مؤنث ورته مخې ته وي نو بیا به وایي چې یاره اولائی
اولائی نساء اولائی نساء دا ټولې ښځې دي دا ټولې ښځې دي نو د اولائی معنا دا ټول که دا ښځې وي او که سړي وي او اولا معنا دی اولا بغیر د مد نه اولا قصر معنا بغیر د مد نه اولا دا اولائی به وي او دا به وي اولا دې باندې به مد نه کې په اولائی باندې به مد کې او په دې اولا باندې به مد نه کې ٹھیک شو اولائی به اوږدې او اولا به نه اوږدې بقصر یعنی مختصر ته وایي مختصر ته او مد اوږد ته وایي صحیح شوه نو دا معنا د دې ګورئ اولئک نساء اولائی نساء نو دې سره بیا مونږ ها لیکو ها نو بیا مونږ وایو ها اولائی نو اولائی معنا اولائی داسې بدلو اولائی نساء دا ټولې ښځې دي یا داسې ولیکه اولائی رجال اولائی رجال دا ټول سړي دي رجال دا ټول سړي دي ٹھیک شو نو کته د سړو د پاره د ډیرو سړو د پاره اولا استعمالولې به او د ډیرو ښځو د پاره اولا استعمالې چې کله د خوا کې نږدې وي او اولا چې ده اولا نو دا د نږدې ښځو د پاره استعمالېږي ٹھیک شو اولا نساء دا ټولې ښځې دي بغیر د قصر نه نو اوس ما دلته کې د دې اسماء اشاراتو معنی لیکلي دي یعنی اسماء اشارات هم لیکلي دي د اشارو والا اسمونه چې دي او بیا مې صیغه لیکلې چې دا د واحد ده که مذکر ده تثنیه ده او بیا مې معنی هم لیکلې ده نو ذا چې دی دا د واحد مذکر دپاره استعمالیږي او نږدې دپاره واحد مذکر نږدې دپاره نو مونږ معنی بیا دا کوی دا یو مذکر ځانې نه دی ځانې دا هم د نږدې دوو سړو دپاره استعمالیږي تثنیه مذکر حالت رفعي کې ځانې استعمالیږي معنی ده دا دوه مذکر او زین مانم دا دو سړو لپاره استعمالیږي ځانیم د دوه سړو لپاره استعمالیږي زینیم د دوه سړو لپاره استعمالیږي خو دا ځان حالت رفعي کې وي او زین حالت نسبی او جری کې وي ٹھیک شو د دې دوه معنا دا دوه مذکره او تا وتی وذی وذیه وتیه د دې شپږ اسماء اشارات چې دي کنه دا د واحد مؤنث لپاره استعمالیږي د یوې مؤنث لپاره تام استعمالیږي کتا استعماله کتی استعماله کته استعماله کزه استعماله کزهی استعماله او کتهی استعماله د شپږو وانو کې چې کم یو هم ته استعماله نو د یوې مؤنث لپاره استعمالیږي دا یو مؤنث او تانی چې کنه تانی دوه مؤنث لپاره استعمالیږي هو چې حالت رفعي کې معنی دا دوه مؤنثه او تینم د دوه مؤنث لپاره تانیم د دوه مؤنث لپاره وي او تینم د دوه مؤنث لپاره وي خدا تانی حالت رفعي کې وي او تین حالت نسبی او جری کې وي دا دوه مؤنثه اولائی دا د جمع مذکر او مؤنث دوانو لپاره استعمالیږي او اولام د جمع مذکر مؤنث دوانو لپاره استعمالیږي اولائی معنا ده مد دا اولائی بمد یعنی مد سرا یعنی اوږدېدو سره اوږدوالي سره لین دا اوږدې به اولائی به وي اولائی به نه وي او اولا چې ده اولا بغیر د مد نه دا به نه اوږدې دوانه د مذکر او مؤنث نږدې لپاره راځي ها اوس ما تاسو ته لیکلي دلته اسماء اشارات قریب یعنی نږدې لپاره اسماء اشارات بعید یعنی د لرې لپاره او اسماء اشاره متوسط چې درمیانه وي چې نه ډېر لرې وي نه ډېر نږدې وي نو هذا چې دی دا اسماء اشارات مذکر لپاره استعمالیږي هذا دا هماغه ذا دی خو موږ ورسره تنبیه لپاره بیا د تاکید لپاره ورسره موږ د ها استعمال کړی تنبیه خبرداری لپاره نو هذا معنا دا یو مذکر هذانی او هذین دا د دې دوه معنا دا دوه مذکره او هؤلاء معنا دا ټول مذکر اوس د مؤنث قریب د لپاره نږدې مؤنث لپاره هذه معنا دا یو مؤنثه هاتانی او هاتین دا د دې دوه معنا دا دوه مؤنثه او هؤلاء معنا دا ټول مؤنث نو ګورئ تاسو دلته کې هؤلاء ته وګورئ او دلته هؤلاء ته وګورئ دوه یو شانتی دي دا دوه اسماء اشارات یو شانتی دي نو دا برنه چې دا د مذکر لپاره استعمالیږي د کتنې مؤنث لپاره استعمالیږي مطلب دا دی هؤلاء دوه یو شانتی دي ته د مذکر لپاره استعمالول شي مؤنث لپاره استعمالول شي ها اسماء اشارات بعید یعنی لری چې خلری وي دنه ٹھیک شو لکه ذالک معنا هغه یو سړی هغه یو مذکر او ذانیکا هغه دوه مذکر او زینیکا مانم د هغه دوه مذکر
نو ذالک د حالت رفعی دی، ذینک حالت نسبی او جری دی. او اولئک معنا هغه ټول مذکر، او تلک معنا هغه یوه ښځه یا هغه یوه مؤنثه، تانیکا او تینیکا د دې دواړو معنا هغه دوه مؤنثې، او اولئک معنا هغه ټولې مؤنثې. نو دا اولئک نه دی، اولئک دا د مذکر او مؤنث دواړو دپاره یو شان استعمالیږي، خو فرق پکې سره چې اولئک د لرې دپاره د لرې ډېر سړو یا ډېرو ښځو لپاره استعمالیږي، او هؤلاء چې دی دا د نږدې ډېرو سړو یا د ډېرو ښځو لپاره استعمالیږي. نو هؤلاء هم د جمع لپاره استعمالیږي او اولئک د جمع لپاره استعمالیږي. هؤلاء د نږدې جمع مذکر مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي، او اولئک د لرې جمع مذکر او مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي. او ذاک دا ذاک چې دی که نه دا درمیانه چې نه ډېر لرې دی او نه ډېر نږدې دی، نو هغې دپاره ذاک استعمالیږي، هغه یو مذکر. لکه ګوره دا قلم ما سره نږدې دی، نږدې دلته ما سره نږدې دی، هذا القلم دا قلم، هذا القلم دا قلم. اوس که لږ رانه لرې شي نو زه به بیا وایم ذاک القلم، دغه قلم. او چې لږ نور لرې شي، ښه لرې شي، نو زه به یم ذالک القلم، ذالک د ډېر لرې لپاره ذالک، او د درمیانه لپاره ذاک، او د نږدې لپاره هذا. نو هذا ذاک ذالک، هذا ذاک ذالک، هذا ذاک ذالک. ٹھیک شو؟ نو دغه شانتې نو دغه زده کول ډېر لازمي دي. انشاءالله په دې باندې به تفصیلي بحث بیا مونږ په نورو غټو کتابونو کې یعنې هدایت النحو کې، بیا کافیه کې، شرح جامع وغیره کې په دې به مونږ مزید بحث کوو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس صرف ابتدایي کتاب دی، نو زمونږ خواهش دا وي چې یاره ابتدایي طلباو دپاره آسان الفاظ استعمال کو، آسان اصطلاحات استعمال کو، مشکل او علمي خبرې پکې نه کوو، ساده خبرې کوو. نو ډېر ورځ هم پکې چوټي موکړه. زمونږ شیخ حضرت مولانا شیخ ادریس شهید رحمت الله علیه چا ډېر په بې دردۍ باندې شهید کړی، نو مونږ شاګردان یو او ډېر زیات تکلیف راته رسېدلی و. نو د دغې وجې نه سبقونو ته بلکل اړه کېدوم نه د شهادت د وجې نه. خو زمونږ د شیخ رحمت الله علیه یعنې کار هم دا و، نظریه او فکر هم دا و، او ټول عمر قال الله قال رسول ښودلی دی. زمونږ خواهش هم دی چې یاره د هغه په نقش قدم باندې لاړ شو. نو زمونږ شیخ رحمه الله ته هم خصوصي دعاګانې کوئ، او ما ته مونږ ټول طالب علمانو ته هم او څومره شاګردان چې دي ټولو ته هم دعاګانې خصوصي کوئ چې الله پاک مونږ له هم د زړه صبر راکړي، او زمونږ د شیخ رحمه الله درجات الله ډېر بلند کړي. د شهادت مرتبه الله ورکړې ډېره اوچته مرتبه ده، خو مونږ یتیمانان کړو. دعا مونږ ته هم کوئ الله مونږ له زړه صبر راکړي، او زمونږ د شیخ رحمه الله په میشن باندې مونږ په مضبوطۍ سره وچلئ. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا بالمرام والله اعلم بحقیقت الکلام.